بسم الله الرحمن الرحیم د یو نوي پروګرام سره زه یم سید کبیر شاه. ګرانو کتونکو، 1300 ورځو راسنه د پاکستان او افغانستان په سیمه سره روان دي. دغه جنگ ولې شروع شوی دی؟ په دغه جنگ کې منځ کې د چا لاس دی او آیا دې سره چې کوم کاروباري حضرات دي د هغې کاروبار متاثره شوی دی؟ کله چې د تورخم ګیټ بند شي نو اخوا ته نه ګاډي نه وړي، هغې ته ډېر مشکلات دی. په دې ټول هر څه باندې خبرې اترې کوو. موږ سره سینیر صحافي ساجد ټکر صاحب موجود دی. ټکر صاحب خپل پروګرام کې ورته هرکلی وایو. ډیره مننه شاجي. تhank you. سر دا راته ووایي د پاکستان او د افغانستان په سیمه چې سره روان دي 1300 ورځو راسې نه، نو دې نه مونږ کوم میسج اخیستی شو او دا د چا دې کې د چا لاس کې دی چې ته څه وایي؟ شاجي تاسو د خپل انټرو کې دوه درې خبرې وکړې چې د دې به اثرات څه او لاس پکې د چا دی او د دواړو ملکونو ترمنځ او دا سیمه تاسو یاده کړه. نو زه به جنیرک غوندې اول خبره دا وکړم چې پاکستان او افغانستان دوه نه صرف دا چې ګاونډي هیوادونه دي بلکې دا د دې سیمې دوه ډېر تکړه ملګري، کلک ملګري، ښه ګاونډیان، بلکې د دوی ګاونډ چې کوم دی نو په یو بل باندې انحصار کوي. لکه موږ دا خبره اورو کوو د تواتر سره چې که په افغانستان کې حالات ګډوډ نو د هغې به اثرات په پاکستاني، که په پاکستان کې خدای مکاس حالات ګډوډ نو د هغې به اثرات په افغانستاني. یعنې دا دواړه بالکل تړلې شوي دي. خو اوس دا د تیرې یوې هفتې راهیسې چې د دواړو ملکونو ترمنځ د ګاونډي هیوادونو ترمنځ داسې روان دي، نو په دې باندې چې کوم جمهوریت خوښې خلک دي، چې کوم په انسان دوستۍ مین دي او زمونږ غوندې هغه خلک چې هغه د امن خبره کوي نو هغه په دې باندې ډېر زیات خفه دي. ځکه چې که تاسو وګورئ نو دارومدار د دواړو ملکونو په یو بل باندې شته دی. بل چونکې دا ځل اګریشن هغه د افغانستان لخوا شوی دی نو په دې سړی ډېر زیات خفه شي. اوس په دې موږ خبره کوو چې دا ولې. لکه تاسو وګورئ دلته افغان کډوال دي، د دواړو برادرانه تعلقات دي، بل په نړۍ کې چې کوم سیاست روان دی نو بیا د دې دواړو ملکونو د پاکستان او افغانستان ترمنځ ښې اړیکې هغه د وخت تقاضا ده. خو تاسو ډېره ښکلې خبره وکړه او مهم سوال هم بالکل په سر کې دا اوچت که چې دا قصه څنګه شروع شوه او حالات ولې دې ځای ته راورسېدل. که موږ تعلقاتو ته ګورئ د دې افغانستان واکمنانو وخت په وخت دا ویلي دي، که هغه کرزی صاحب دی، که ډاکټر اشرف غني صاحب دی، نو په خپلو مرکو کې دا ویلي دي که د هندوستان او د پاکستان ترمنځ چېرته جنګ کیږي یا حالات ګډوډېږي نو هغوی برملا دا ویلي دي چې موږ به د پاکستان ملاتړ کوو. ایون د طالبانو لومړی امیر ملا عمر صاحب دا خبره کړې وه او په ریکارډ باندې ده چې پاکستان زموږ دویم کور دی او که په داسې بد وخت راځي نو موږ به ورسره ولاړ یو. اوس تاسو دا پوښتنه دا سوال ډېر زیات مهم دی چې دا دې ځای ته ولې راغلل. ګورئ 15 ورځې وړاندې په کابل کې د شپې یو اټیک کیږي او په هغې کې ریپورټډلی دا ویل کیږي مبینه توګه دا ریپورټس راځي په میډیا کې چې د ټي ټي پي کوم مشر دی نورولي مسید نو هغه پکې په نښه کیږي. صحیح ده. خو دا چې کوم دی نو څه ریپورټس داسې کنفرم نه دي. خو بیا ځینې رسنۍ د افغانستان زیاتره یا په سوشل میډیا دا خبره کیږي چې دا اټیکس پاکستان کیږي. پاکستان افیشلی دا نه ده منلې، دا یې تسلیم کړې نه ده چې دغه په کابل کې کوم اټیک شوی دی، حمله شوې ده نو هغه منګ کړې ده. ګورئ دلته چې په پېښور کې د پاک فوج چې کوم ترجمان اداره ده آی اس پی آر ډي جي آی اس پی آر صاحب راغلی و، هغه دلته په پېښور کې یو ډېر مهم پریس بریفینګ کړی دی. په هغې کې د هغوی نه دا پوښتنه شوې ده نو هغوی ګوره دا ویلي دي چې که د پاکستان خبرې د ولس خبرې نو موږ به تحفظ کوو، د دې لپاره چې کوم ګامونه پکار دي هغه به موږ اخلو. خو دا یې نه تردید کړی دی نه یې دا مطلب چې تصدیق کړی دی چې په کابل کې کوم دغه اټیک شوی دی او په هغې کې د نورولي مسید د ټارګټ کولو چې کوم خبرونه دي نو هغه په دې باندې مطلب تصدیق یا تردید نه دی شوی بلکې دا دوی نه کنفرم کوي. ټیک ده. خو الزام هغوی لګوي، رسنۍ چې کوم دي نو هغه په پاکستان لګوي. اوس دغه خو شوه. اوس بیا تاسو وګورئ چې د هفتې او د اتوار په شپه په پاکستان د افغانستان لخوا چترال، باجوړ، کورما، وزیرستان تر هغه چمن پورې په بیلابیلو پوینټونو باندې د افغانستان لخوا بریدونه کیږي. صحیح ده. راوړي هغوی چیک پوسټونه په نښه کوي، د دې ځای چې کوم ځواکونه دي هغه د پاکستان چې کوم دی نو هغوی په نښه کوي. بیا پاکستان هغوی ته جواب ورکوي او بیا دا خبرونه راځي چې 12 بجې هغوی دا وایي چې یاره هغوی وزارت دفاع دا وایي چې موږ
جنګبندي غواړو جنگ نور نه کو ټیک شو پاکستان هم وایي چې اوکې د جنگ پکې څه شته نه نو دویم وایي چې دغه دی خو تېره شپه بیا مونږ دا ولیدل چې یو وارې بیا د افغانستان لخوا په بېلابېلو ځایونو باندې چې په هغې کې تاسو وګورئ چمن او بیا مطلب چې وزیرستان او کورما او اندا چې د کونړ او د باجوړ ترمنځ چې کوم لکه پکتیا او کورما یو بل ته مخامخ دي کونړ او باجوړ یو بل ته مخامخ دي نو دغه ځایونو کې بیا د هغوی لخوا بریدونه کیږي لکه راځي د پاکستان ځواکونه ټارګټ کوي د دې ځای پوسټونه ټارګټ کوي نو بیا پاکستان به امر مجبوري هغوی ته ټیک ټاک جواب ورکوي نن سار چې کوم دی نو په هغې کې بیا په سپین بولدک کې یو عام ځای دی چې په هغې باندې خلک اوړي راوړي هلته بیا د هغوی چې کوم رژیم دی د هغې قواوې دي نو هغوی چې کوم دی نو د پاکستان اف سی هغه ټارګټ کوي په هغې کې ځوانان شهید کیږي بیا پاکستان خامخا هغوی ته جواب ورکوي بیا هغوی دعوه کوي چې زموږ عام 12 کسان هغه په نښه شوي دي او سلو پورې هغه ژوبل دي مطلب چې زما کور ته راځي جواب خو به در کوم جواب خو ټکر صاحب دا راته وایي چې دلته کې 30 लाख افغان کډوال دلته کې ژوند کوي لګیا دی 50 کالو راسې نو چې دغسې قسمه حالات رواني د افغانستان د اړخه نو آیا هغوی د خپل عوام ته سوچ نه کوي چې زما 30 लाख کډوال اوس هم په پاکستان کې دي دا سوچ خو بالی کېده چې هلته یو باقاعده سیټ اپ و د هغوی سفارتکاري وه د هغوی سیاست و له بده مرغه شاهجي څوک د خفه کېږي نه خو دغه چې کوم رژیم دی چې ورته طالبان رژیم وایي نو په سفارتکارۍ کې او په سیاست مدارۍ کې هغوی هېڅ قسمه تجربه نه لري بیا د یو ګاونډ سره به ته څنګه اوسېږي ته به سفارتکاري څنګه کې ته به خپله ګیله څنګه کې لکه دوی ډایرکټ دا وایي چې موږ غچ اخلو غچ وایي انتقام ته ریونج بدل ټیک ته نو د هغې خو تا نوم ورکو خو بیا چې موږ څه ګورو هغه ته چې بفټنګ ریپلای ورکړی کېږي جواب بدل د څه شي اخلي پاکستان خو تسلیم کړی نه دی نو بدل د څه شي لکه الزام دی دا ستاسو خبره صحیح ده چې یو څیز دوی تسلیم کړی نه دی نو ته د څه بدل اخلي که نه ته سفارتي توګه ته سفیر وغواړه هغه ته مطلب یې چې ګیله وکړه هغه حاضر که ځان ته څنګه چې پاکستان دلته سفیر د دوی راوغوښته ورته ګیله وکړه چې بهی تاسو امیر خان متقي تللی دی د دوی وزیر خارجه صاحب دی هغه په هندوستان کې دی ګوره د پاکستان او د هندوستان ترمنځ تاوتریخوالی چې کوم نازک تعلقات دي اوس د پهلګام د پیښې نه پس چې کوم بیا هغوی اټیک کړی او بیا پاکستان جواب ورکړی دی یو باقاعده جنگ شوی نو هغه خو هم ټولې دنیا ته معلومه ده بیا د پاکستان او د افغانستان ترمنځ خو د ورورولۍ تعلق دی او پاکستان چې کله طالبان رژیم راغی په اګست 2021 کې نو یوازې پاکستان او چې دوی ملاتړ کوي یو قسم له سفارتکاري ورله کړې ده موږ لیدلي دي شاه محمود قریشي صاحب چې هغه وخت وزیر خارجه د پی ټي آی ګورنمنټ بیا نن تاسو ګورئ زموږ وزیر دفاع خواجه آصف صاحب د دوی ټویټ چې کوم دی نو په خپل ځای چې مطلب دا طاقت تمہاری ہے اور خدا ہمارا ہے که نه داسې ټویټ سو د دوی دپاره اوس هغه شی بیا ستاسو خبره چې مطلب دا دی په لکونو په زرګونو نه په میلیونونو د 13 لکه نه سیوا 3.5 میلیون افغان کډوال په دې خاوره وو په دې شاجي وخت مخکې موږ ستاسو په دې پروګرام کې ستاسو په دې چینل خبره کړې وه چې دا د دوی کمزوری اړخ دا کډوال اوس چون کې پاکستان دا فیصله کړې ده چې غیر قانوني خلک او افغان کډوال دا مونږه ستنو خپل اوس خو فیصله دا کړې جی چې اوس خو بیخي پکې یو سکند صبر نشته جی کډوال لزی په خپل باندې سکند صبر کله نه چې دا جنگ روان دی نو چې خو یو سکند صبر ورته نه کو بل راته دا وایي ټکر صاحب چې لکه افغان بارډر تورخم بارډر چې کوم دی بند دی داسې نور بارډر دلته کې ترانسپورت روان دی مطلب دې ځینې سامان ځي افغانستان ته وړي څه د افغانستان نه راځي هغې ته تکلیفات دي دې سره چې کوم دی په بارډر باندې مونږ نن هم د یو صحافي ورور سره رابطه کړې هغه چې ډېر مشکلات دي بیماران په بارډر باندې ناست دي بارډر بند دی تکلیفات دي خلکو ته نو د لار به سوځي حل یې څه دی ډېر لوی مشکلات دي ګورئ پاکستان او افغانستان خو داسې یو دوه هیوادونه دي نه چې ډېر ډیولپ دي او د دوی د ټکنالوژي په مد کې یو بل سره راشه درشي تجارت پي د دوی خو ګورئ دغه پاکستان لخوا داسې ضروري اشیا دوایانې د افغانستان ته د افغانستان نه مونږه خشک میوجات او خصوصا فروټ اوس چې هغه په بارډر بند وي او کنټینر ولاړ وي خرابېږي بیا د افغانستان زیاتره دارومدار د صحت عامې د هاسپټلایزیشن د علاج معالجې هغه ټول په پاکستان باندې دی نو اوس تاسو یقین وکړئ چې هغه افغانان چې هغه مریضان دي هغه زنانه هغه ماشومان هغه چې په بارډر باندې دي هغوی ته به څومره تکلیف وي زما سوال دا دی چې دې
په یو الزام باندې دوره په بلها بېلابېل پوینټس باندې افغان رژیم په پاکستان باندې برید وکړ نو سفارتکاري چرته لاړه سیاست چرته لاړ او د دې نه فایده څه وشوه بیا ښه دا وشوه چې نن 6 بجې چې کوم سیز فایر دی هغه وشو چې 48 غنټو دپاره بارزي وي هغه هم د هغوی په وینا باندې د هغوی په غوښتنه باندې هغوی وویل چې یاره سیز فایر کوو که نه نو پاکستان وایي چې اوکې مونږ خو نه جنګ شروع کړی صحیح ده خو تاسو شروع کړی او نه م غوښته او جنګ په کار هم نه دی شاجي دوه ګاونډي هیوادونه دي بله تاسو دا خبره ډېره مهمه وکړه دې ته راځو چې په دې کې لاس د چا دی ګوره انډیا هغه خپل پراکسیز لري په دې خطه کې د هغه خلاف دایره چې کوم دی نو هغه الریډي تنګه وه امریکې تاسو ګورئ د ډونالډ ټرمپ د مودي په باره کې د هغه ټویټس د هغه بیانونه د انډیا حوالې سره په ټیرف کې څومره زیات ټیرف پې لګوي ټیکسونه پې لګوي او وایي چې تجارت ورسره نه کوو ځکه چې دی د چین سره تجارت کوي دی د روس سره تجارت کوي دی د ایران نه داخلي برملا هغه وایي ډونالډ ټرمپ نو د هغه خلاف خو د امریکې یو نظر و نو انډیا ځان له یو ملګری ګوري نو افغانستان له سوچ په کار و چې آیا دا سودا د پاکستان په سر وي ځکه موږ دا وایو چې د پاکستان او د افغانستان بیلتونه دا ډېر ګران دی دا په یو بل ډیپینډنټ دي د دوی ولسونه یو بل سره تړلي دي نو افغانستان به دا ډېر زیاتی کړي چې دی د دې کیمپ نه ځي او د انډیا په کیمپ کې ځکه چې انډیا په ده باندې خپله وخت تیروي دی به استعمالي لکه تاسو وګورئ چې په نور رژیم چې دلته کومون و هغوی به دلته ډېر کاونسلیټ لرل او خپلې دا سړک جوړوم او دا هسپتال دی او دا سکول ما جوړ کړی دی او نور د هغه خپلې قیسې خطارې وې بله دا چې د سفارت او د سیاست خپله ژبه وي امیر خان متقي صاحب چې شپږ ورځې دوره باندې د انډیا دی هغه د افغانستان وزیر خارجه دی او هغه هلته ناست او پریس کانفرنس کې او هغه د پهلګام ذکر کوي او هغه د کشمیر ذکر کوي نو دا خو پاکستان خو د 70 کاله ځان په دې وروستو پاتې کړی دی د کشمیر په سر باندې نو پکار ده چې افغان رژیم طالبان رژیم چې کوم دی هغه ځینې حساسیتونه چې هغې سره پاکستان حساسیت لري نو په هغې که ته خبره ونه کړې نو دا پکار ده په دې سیاست خو چې پوهیږي که نه نو دا ځینې سفارتکار سینیر سفارتکار دا وایي چې کوم رژیم دی د طالبانو نو هغوی د سفارتکارۍ او د سیاستمدارۍ په ژبه نه پوهیږي نو ځکه دوی ته دغه مسلې پیښې دي ټکر صاحب په لنډو ټکو کې جواب راکړي پروګرام اختتام ته رسو اخرنی سوال دی افغان کډوال دلته کې ژوند کوي لګیا دی او هغې اوله ویل چې مونږ خپل ملک افغانستان ته نه ځو یو انسان مطلب د خپل ملک نه انکاري زه خپل ملک ته نه ځم ما ته هلته کاروبار نشته هلته مسایل دي دا دي اوس چې دا څه روان دي نو په دې وخت کې به افغان کډوال لاړ شي که لاړ به نه شي پالیسي خو د پاکستان کلیر کړ ته جی آلریډي د دوی لپاره د یو د لومړي سپتمبر نه چې کومه سلسله ده په ځای ده جی اوس د دې نه پس نور کیمپونه په پښتونخوا کې وتړل شو په هغې لاس پورې دی هغه سلسله لا تیزه شو هغه پالیسي چې کوم دی د افغان کډوالو حوالې سره په ځای ده لا سختۍ پکې راغې لا تیزي پکې راغله بله دا شاجي چې د پاکستان د افغانستان حوالې سره یو پالیسي و هغه موږ ته بدلیدونکې ښکاري دا ډېر غټ تاوان وشو دا د ګاونډ تاوان دی دا د ولسونو تاوان دی دا د یو دوه هغه ملکونه چې هغه ترقي پذیر دي هغه ترهګرۍ ځپلي دي نو چې په دې دغه کې بله دا ګورئ چین راته هغه را روان دی هغه خپل سی پیک فیز 2 چې کوم دی نو هغه افغانستان او سینټرل ایشیا ته وسطي ایشیا ته هغه غځول د دې دواړو د جړپ نه پس په د چین څه دغه په دې به څو اثرات وي تاسو د افغان کډوالو خبره وکړه تاسو هم ځای شاجي ورسره په دې بورډ بازار کې یو ځای بل ځای تورخم لنډي کوتل کې تاسو تلي یې ویزټ هم کړی دی د افغانانو د کډوالو سره تاسو خبرې کړې دي څومره په مات زړه روان دي هغوی ته پته ده دلته د هغوی روزګارونه وړوکی روزګار و خو د هغوی فامیل دلته محفوظ و د هغوی بچیان سکولونو ته تلل هلته خو ماشومان سکولونو ته نه ځي هلته هسپتالونه نشته هلته د روزګار پته نه لګي هلته تجارت نشته هلته د امن و امان مسلې دي دلته خو هر څه وکنه اوس هغه ټول خوبونه تاله ترغه شو چې هغه موږ به اکثر داسې د ایکسټنشن خبره کوله چې موده کېدی شي وغځېږي اگر چې نه غځېدا اوس امکان دا ځل کم و خو د دې نه پس خو بیخي ممکنه نه ده نو دغه دلته چې دا کم 15 لکه افغانان اوسېدل د هغوی مستقبل هم چې کوم دی نو اوس ډېر په تیاره کې دی او پاکستان اوس په دې کنفرم دی چې دوی به خامخا ځي او مطلب چې موده بالکل نه غځېږي نو د هغوی دپاره هم ډېره سخته شوه ډیره مننه ټکر صاحب د وخت راکولو یقینا چې ډیره ګټورې خبرې هم شریک کړي او مونږ امید لرو چې کم د افغانستان د اړخه کم جنگ دی چې دې نه بعد داسې جنگ شروع نه کړي
ځکه چې دواړه ملکونو ته که موږ وګورو نو دی خوا مسلمان اخوا مسلمان دی کې چې د هر چا لاس دی هغه د خپل لاس واخلي او دغه دواړه ملکونه دی په خپلو کې مینه محبت ته پرېږدي. دا زموږ نننی پروګرام در بل پروګرام پورې مال او زما ټیم له راکې اجازت د لوی الله په امان.